سلامونه دوستانو، بس د خیره سره ګاډی مو لوډ کو. بس موږ سره نن دا یو 2 ماشینان دي، یو ډشواشر دی، 2 تلاجي دي. دا به د خیره سره وړو کوزو به نو راځئ زموږ سره اوسئ او دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. بس د خیره کلمه مې وویو، بس اتې به ستاسو ګاډی سټارټ کړو. ځای چې ځو بس الله د خیر راتلونکي کې چې نننۍ ورځ مو د خیره سره په خیر خیریت سره ووځي، ولې چې نن ورځ ډېر زیات کار دی او یو خوا ګرمي هم سهار دی او دومره ډېره ګرمي ده نن. بس د خیره سره د یو کسټمر لره ورسېدو، ډېر زیات رنګونه کول وي، ژر راشئ او ژر راشئ. نو موږ هم ورته وویل چې بس دا دې درلو. بس لطیف مې وروخیژو، ما ته مې را ډشواشر زر راکولاو کړو، راکوزي کړ. بس لطیف ته مې یاره یم ځان ورته ریډي کړو، بس یو چېرته وبس چې وړو یې یاره یم درېیم چت ته به هجو، ولې چې ګرمي هم ډېره زیاته ده. بس زر زر ترې ځان پارېږو. بس د خیره ډشواشر مو ورته کېښودو او ما ورته پکې جالۍ مالۍ پېټ کړو. بس لطیف استاد لګیا و په پیپونو کې. بس ډشواشر مو ورته چک کړو، د خیره سره ښه ښایسته چلېږي. 200 دی یاره، اوس خو به څه مسله نه کړو. ما یم بېغمه شه موږ چې د یو پې ریسیټ کړو بیا د سره نه خرابېږي. بس د خیره سره راووتو، اوس به ځو د بل کسټمر خواله. نو راځئ نن کار هم ډېر زیات دی، ګورو به چې څه کېږي. بس د خیره روان شو د بل کسټمر په طرفه. د روډونه ډېر ښکلي او صفا ښکارېدل. ما ویل راشه دوی نه به هم لږه ویډیو وکړو. بس د خیره سره بل کسټمر لره ورسېدو. لطیف ته مې یاره تلاجه کوله واښه زموږ د قسمت دام په درېیم چت کې ده او لیفټ هم ورکوټ. او نن مو دومره قسمت ګډوډ و چې د سهار نه مو پس په درېیم چت شروع اچولې ده چې کوم یو هم راځي نو دویم چت او درېیم چت. بس قسمت مو دا و چې دا تلاجه لږه وړه وه. بس د خیره سره مو راخېژولو او صحیح سلامته مو ورته کېښودو. سعودي ته مو یې چک کړه، څه مسله خو پکې نشته. بس د خیره سره تلاجه مو ورته کېښودو. بس مونږ هم ترې را روان شو، ولې چې نن ډېره زیاته ګرمي وه، ډېر زیات یې ګډوډ کړو. بس ځو اوس د بل کسټمر خواله، هغه هم راته په انتظار ناست دی. بس د خیره سره بل کسټمر خواله راورسېدو. دلته تلاجه ده، هغه به وړو خرابه ده، پک اپ کوو بیا وړو بیا کپنۍ ته. بس د خیره سره تلاجه خو مو راوړو، ګاډي کې مو کېښودو. لطیف ته مې یاره ته یې وتړه، زه دننه مخکې لاړم، ولې چې ډېره زیاته ګرمي وه. بس د لطیف موبایل خراب شوی و، اورې بس هغه مو په لاره باندې موبایل اډر کولو، چارجر موبایل خراب شوی و، پته نه څه مسله پکې راغلې وه. نو دا سړی 2-3 ورځې ډېر خفه و، خو نن ډېر خوشحاله و چې موبایل مو والا اډر کړو. دا نور 5 موبایل یې خوښ کړو، ما ویل زه صحیح ده، دا هم ستا لپاره کار کوي. پکې شی هم ډېر زیات و، خو موږ ویل راځه چې پهله به د روټۍ وخورو، دا نور کار به د روټۍ نه پس کو، ولې چې کار خو نن ډېر دی، هسې هم زر نه ختمېږي، ماښامه پورې به پکې لګیا یو. خو راځئ چې دا روټۍ پهله وخورو. بس روټۍ مو د خیره سره وخوړه یارانو. د برفي یاره زما چای ته ډېر زیات زړه شوی. چې چای ورته ما نه هېڅ کړې، بس ما د روټۍ مزه نه راکړي. که زه په سعودي عرب کې یم، مطلب پاکستان کې یم، که سعودي عرب کې یم، په هر ځای کې یم، دا زما روټین دی چې بس د روټۍ بس زما چای. روان شو د بل لوکیشن په طرف، خو دلته دا تلاجه را به هم کوزول غواړي، نو ځای چې پرې ورځو. بس راورسېدو، تلاجه مو د خیره سره رابار کړو. لطیف استاد مو بره ګاډي ته وخېژو. ما ویل دا ډیلیورۍ غونډه یو سایډ ته کړو، دا پیک اپې غونډه یو سایډ ته کړه چې بیا یې پکې اړو راړو نه، چې به ډایرکټ چې کوم کوزولي چې هغه کوز کړو. بس روان شو د بل لوکیشن په طرف باندې. بس دا بل کسټمر له هم د خیره راورسېدو. بس دلته هم دا یوه ډبل ډور والا تلاجه ده. بس لطیف ته مې ویله بس ټینشن مه اخله، ولې دا خو لاندې دی، دا خو اسان ځای دی، دا کاره چت کې نه ده. بس تلاجه مو ورته کېښوده، سعودي په خپله هم چک کړه، هغه ویل یاره بس صحیح ده، بس ستاسو ډېره مهرباني وي. تلاجه هر څه مو ورته پټ کړل او موږ ته هم را روان شو. زموږ نه هم نن د غونډې میاشت هغه وټ کټ په دې نننۍ ورځ وکاږو، ولې چې ډېر زیات کار و، ډېر زیات یې ستړي کړلو. یو خوا ګرمي هم ډېره زیاته وه. بس څه پکې یاره چې کار نه کوې نو کار نه بغیر کېږي نه. بس دا زموږ دا ملګری دی، دی هر ټایم خاندي. دوکان مې ورله ورکړم، یم ډانګه ورشه منډه سامان راوس بوله زر زر چې ور ویښېږي او زر یې ورته کېږي ولته. دا ماشین هم په چت کې خو قسمت مو په دې ښه و چې په دې بلډینګ کې لیفټ هم و، لیفټ لږ غټ و، نو به زر ماشین پکې راغلی او دننه مو پکې کېښود او بره مو وخېږو. بس ماشین مو ورته وخېږو او دننه مو ورته کېښود او سټارټ مو کړو، ورته ټیک ټاک و. بس واپس وکړې لطیف وایي چې راځئ یو ټیک ټاک جوړ کړو. ما یم راځه که نه یار چې جوړ کړو. بس د خیره سره کار مو ختم کړو، اوس بس د کپنۍ په طرف. هره ورځ دا محنت او هره ورځ دا سفر، بس دغه زموږ ژوند دی الحمدلله. په دې وخت د الله پاک لږ لږ شکر دی. لطیف لګیا ویله چې نن مو څومره کار کړی، بس ورګې یې راواغېستې، لګیا او شمارل یې کول چې نن مو څومره کړی، خو کم از کم چې مې شمارل نو نښه مو کړي وو. دې کې څه پیک اپې وې، څه ډیلیورۍ وې. په ویلاګ کې هم غونډه رانهوستې، ولې چې ویلاګ بیا ډېر زیات اوږدېږي او یو خوا ګرمي هم نن ډېره زیاته وه. لطیف یاره مې ډېر سخت پسه وکړي، ولې چې نن د کار اخرنۍ ورځ وه، دې نه پس بیا د اختر چوټیانې کېږي د خیره سره. بس کار مو ختم کړو، ځو د کپنۍ په طرف راځئ نو تاسو ته په لاره باندې ښه ښه ځایونه وښیم. مې ډېر خپه دی خو لیلا په غریبۍ کې یم، ډېر په بېوسۍ کې یم. ته چې کله تلې تا خو ویل چې زه به زه لا شم، زه به
بیا مې یادېږي خپل وطن خو لا تیار نه یم زه لا په روزګار نه یم څومره مزدوري به کوي څومره په غرمو به یې پروت په سرو لمبو به یې سوچ مې قسمت وي تر هغې بس راورسېدو کمپنۍ ته د خیره سره اوس دلته د سامان کوزو غوچو مې کړل کاشف استاد راته مخه کې ولاړو استقبال ته راله ولاړو وایي ستاسو ته په انتظار یم ډینا مو خالي کړله د خیره سره سامان مو کوز کو خو چې بار راووتم نو دا یاران مې ولاړو میل راشه د دوی سره خیر په خیر وکړم که څه غلطي ملطي شوي معافي کوئ ولې چې 4 ورځې چوټیانې دي د خیره سره نو بیا په 30 تاریخ باندې راځو دا زموږ نننی ویلاګ دا ویلاګ تاسو خوښ شوی نو پلیز زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ښایسته ښایسته کمنټس وکړئ ملاوي به بل ویلاګ کې تر هغې پورې والسلام